بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم موجوده دی دور کې غاټ ګناونه څنګه ته کبایر یې رشي هغه انتهایی زیات عام دي او مسلمانانو کې دیغه هیڅ فکر نشته دا لپروي سره هغه ګناونه کیږي خصوصا سود رشوت خوکشی نشا زنو شراب دا بالکل عام دي او زیدغه د ګناونو ختمولو لپاره څه کول پکور دي اټول اولنې خبره ده چې د ریاست او د حکومت د ذمہ داری ده چې څوره جرایم کغه آئینی طور باندې قانوني طور باندې یا شرعي طور باندې جرایم دي لکه سود رشوت شراب چارس او آیس نور د سینشي ول ډیر شون دي زنو د خزو بازار ته بغیر د محرم نه روتل څه شرعي عذر نوي دا ټول د خبرې دي چې دی باندې ریاست او حکومت ته پابندي لګول پکور دي اولنې شای څه سود دا انتهایی مهلک مرض ده او ډیر غاټه ګونو ده چې د دې په باره کې الله جل شانه فرمایي سکه چې تاسو سود نه منی کېږي مانی شي او کنه منی کېږي به سود کوونکو د پاره د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم طرفنا اعلان جنگ دا اوس د ریاست د ذمہ داری دا چې قانوني طاقت په ذریعہ سره دغه خلکو باندې پابندي ولګوي چې څوک سود کاروبار کوي خلک ته ونی سي قید بندي کی هغه ته سزا ورکي علاقائی سطح باندې قومي کوم مشرون دي هغه د خپل محلو سطح باندې علاقو سطح باندې اتفاق وکي څنګه کې ځون سره علما کرام هم شریک دي چې دا خلک اول د مانی کړل شي چې سود بنه کوي او که سود کوي قومي مشران د فیصله کې د خلک بمو بوسو او علما کرام د فیصله وکي چې د خلکو بنه مو جنازي المسکو نه به مو دغه نکاح کو نه به دغه خې باندې کې مو شرکت کو نو معاشرین به د سود ولا حکومت معاملات دا به ختم شي چوکي به جرأت نوي خنن افسوس خبره ده سهار یو سړی یې حکمت وکاو بصیرت سره به دا کور کو تو صورت حکمت کوي دا کور لګیا اوریز نه بلې ته زیاتیږي کمیږي نه که حکمت په بنیاد باندې رقم شو واخه موبایل و ته حکمت ته کمیږي دا خو د صورت حکمت شکاري اندوره د کور لګیا بړوکیږي حتی چې د سود کاروبار مضافات ته هم ورسېدلو د سود کاروبار زنانو ته کورونو ته هم ورسېدلو زنانان په کورونو کې روپے په سود باندې کوي او سود ولا کاروبار کوي لہذا د دې مخنیوي د دې روکتام لپاره یو صورت داغه ده دویمه خبره څنګه رشوت ته رشوت هم یو مهلک مرض ده او ګناه کبیره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رشوت ورکون کا او رشوت خستون کا دا به اردوړه په جهنم کې وي او دین علاوه د رشوت بل یو نقصان ده هم د حقوق العباد کوم دی کو ته روشي کوم سړی حقدار ده اهل دا نمبر خستی دي نو بجای دي څنګه ازو ته مختصي ته رشوت ورکړي هغه حق به زیاشي ته بر مختصي کغه ایجوکیشن کې دا کغه مثال نور څور ډپارټمنټ دي او ټولو کې کغه چای کوي کمنه کې جوب دا چای هغه نور څور کړنی سړی سوچو کی دا ټولو کې کته رشوت ورکړي نو ته وایې چې کوم سړی حقدار ده هغه خبر رشوت باندې چرته پوه شو ته د رشوت واجب نه مخترولې د زی حق کوم حقدار او حقوق العباد ځای شو کنه شو اندسي اسپیټال ته خلک رغلی په نمبر باندې ویلوړي ایون یوزر کې 50-100 روپے واخلي ا سړی چې کوم رغله په پیر نمبر باندې غریب نمبر 50 نمبر ته ورسي از چې په 50 نمبر باندې رغله هغه 1 نمبر کې وکړل شویری پیسو رشوت دی واجب نه اندسي دفترو کې سکوم خلکو سره پیسې ورسراوي هغه ته تنخوانی هم ملويږي یغه نوکری هم لاګي یغه اپوینټمنټ هم کیږي یغه د پر نور حکومت منډي تړوي کیږي ویلي څنګه رشوت ملو شورو اندسي تنار وخلا اندسي وبدار وخلا اندسي کمیټي وخلا اندسي نور ډیر شوندي څنګه تر وخلا بانک وخلا د اټولو کې لګیا دي نن سبو لکه مو څونه مې وخت دي نه لو ډیر خلکو ته زینو معلومي څه کې رشوت چلیږي کوم سړی حقدار ده حقدار سړی خپل حق نور باندې پتی کیږي لہذا
یا جرګې واخله نه سبا چونکې دا خبره عام ده جرګې کې هم همدارونه کېږي څه راوستله به یو وي بل سړی پیسې دیږي هغه به دې به خرج شي فیصله ورته ناجایز وکړي غلطه وکړي. بهرحال عیدي مبارک کې هم د ریاست دا ذمهوري ده څه رشوت که هغه حکومتي ادارو کې دي رشوت که هغه عام معاشري کې دي د دې ختمولو دپاره ذمهوره هغه د ریاست ته همدا نومونه قومي مشرون علما کرام په نګرانۍ کې عیدي شي ختمولو کوشش وکړي. دین علاوه یوه بله انتهایي اهمه خبره ده څه هغه نن سبا خودکشي ده. خودکشي نن سبا عام شوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی خودکشي وکړي هغه به همیشه دپاره جهنم کې وي او څه په چی شي سره خودکشي کړي یا زونې ویشته ده زونې چړې سره واله ده خنجر سره واله ده زندي زون ته چولی اور ته زون چولی اوبو ته زون چولی پوسته نه زون غورځولی کوڼه زون باندې غورځولی غرض دا څه طریقې سره هم زون مړ کړی ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا به همیشه دپاره جهنم کې وي او ته د کوم نه دي زون مړ کړی ده همدا نومونه عذابونه دي ته روزانه ورکولی شي. نو دا همیشه دپاره به الوي که یو سړي د خودکشي زون ته حلال ګڼلی وي جایز یې ګڼلی وي او که بچی ته دا نه وي ګڼلي نو بیا دا همیشه نه مراد دا چې ډېرې زماني پورې به دو جهنم کې دا به معاف کېږي نه دې ته به معافي نه کېږي. نو لہذا خودکشي کول دغه بد فعل ده. یو تحقیق مطابق تقریبا پاکستان کې هر غنټې کې یوه خودکشي کېږي. WHO د تحقیق مطابق پورا دنیا کې 2016 څه کوم رپورټ ده هغه یې پورا کول کې WHO څه کوم رپورټ ده ورلډ هیلث څه کوم هغه ده محکمه څه کومه ده نو هغه یې په کول کې 2016 یو کول کې په پورا دنیا کې 8 लाख خودکشي شوي وي. عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه امام اوزاعی رحمهم الله دغه مذهب دغه چې کوم سړی خودکشي وکړي هغه جنازې لمونځ مه کوي. امام حسن امام نخعی امام قتاده امام مالک امام ابو حنیفه امام شافعی جمهور علماء کرام رحمهم الله تعالی علیهم دغه مسلک دا چې نه جنازې لمونځ وکړي کول پکور دي. اوس د خودکشي کېږي ویلي دي واجب څه ده د خلک نن سبا خودکشي کوي ځانونه خپله مړوي. اټول اولنۍ خبره دغه څه بېدیني ده لا علمي ده اسلام نه خبر نه دي کله هغه ته دا پاتې ولګي چې مو ته به دوره سزا ملویږي نو دا سړی به بېلو داسې وکړي ته خو دې دنیا تکلیف نه ځان خلاصوي خو مار راتللو سره خو ته همیشه دپاره جهنم ته ځان ورسیږو که نه. یو دویمه وجه احساسي کمتري ده زه کام یم مول نشته دولت نشته غریبانه ده د ویلې داسې کېږي تانګ شي اخر احساسي کمترۍ د وجې نه ځان مړ کي یا کله کله جبر او ظلم یو سړي باندې کېږي هغه د وجې نه ځان مړ کي یا کله کله فقیر او تنګدستۍ د وجې نه ځان مړ کي. نو له علمۍ د وجې نه خودکشي کېږي ته بس ته خودکشي وکړه ځان به د خلوص شي. خودکشي کولو سره به ته بس بېغامه شي حالانکې دا به همیشه دپاره مشکلاتو سره مخامخ شي خلاصېدل نشته. زنانه خودکشي کوي ویلې یا خو دې وجې نه څه خوند ورسره زیاتی کوي خرچا نه ویر کوي توجه نه ویر کوي نورو زنانو طرف ته توجه ده نورو ښځو طرف ته توجه ده یا نور داسې معاشرې کې ګناهونه دي هغو طرف ته توجه ده دې وجې نه زنانه تانګې شي خودکشي وکړي یا د والدینو طرفه نه مور پلور طرفه نه ورته زیاتی ورسره کېږي څه دې کوم ځای ته طبیعت وي مثال لکه نن سبا خو د اور کو خواهش ته کتلی شي زنانه ولته نه شي کتلی نو زنانه باندې ظلم جبر وکړي څه تربور ترز وای په زوره جلکۍ ویر کړي څه سره وخت نه تېرېږي نه ازو کې خوشحاله وي نه دې ځای کې خوشحاله وي لیار ورسره دهي کې وایي چې ځون مړ کا یا د مور پلور د دې بچی د زندګۍ څه کوم ضروریات دي هغه یې نه پوره کوي هغه د وجې نه یا میراث کې ورته حصه نه میلویږي مختلف زیاتي دي ورسره کېږي هغه د وجې نه زنانه ځون ختم کړي یا سخر او د خواښې د وجې نه یوې خواښې ته په یوه نظیر باندې یعنې یوې ننګور ته په یوه نظیر باندې ګوري او بل ننګور ته په بل نظیر باندې ګوري څه هغه د وجې نه په دې باندې کور کې ظلم زیاتی کېږي حصه چوته ورکولی شي چوته نه شي ورکولی دې باندې کارونه ټول نه زیات کوي روح کور کارونه ورباندې کوي ظلم زیاتی ورباندې کوي څه هغه د وجې نه بس دو بیا مجبوره شي خودکشي وکړي. یا زنانه کله کله یو پرای مرد سره پردي سړي سره هغه اعتماد وکړي
تعلق سره جوړ کی هغه د دوکاویر کی چې زه به سره واده کوم تعلق سره وستی نجایز فایده ونخلی هغه د وجه نه دو بلیک میل کوي یا تصویرون یا ویډیو څنګه بار بار د نجایز فایده ونخلی اخري هغه ودو سره کوي نه مجبور شي ځون مړ کی نوجوانان ورکی څوک دي یغه د خودکشي واجه کوم ورکی سکولونو ته ځي هغه په سکولونو کې هم ویل شي یو استاد وي بلی وي مدرسې ته ورشي هغه وي بلی وي او کور ته ورشي هغه وي غرض دا ډیر ویني ټکونه دی واجه نه ورکه مجبور شي یا ځون ولی مړ کی یا مثال زندگی وچی یا څه طریقې سره وي ځون مړ کی ډیر بار بار عزت کول دی واجه نه یا پلور سره ظلم زیاته وکي د سیما کو ادا وکړه د سیما کو د سې کوا هر ټیم عزت کول څه بیا دا نوجوانان مجبور شي هغه خودکشي وکي یا ودې څه دکان ته لور شه سکول ته راتلل به دکان نه مدرسه څوکور کله دې زدار وړه کله هار وړه کله زبردستی لیبو ته نه پریږدي ملګرو سره نه پریږدي مرزه مطابق ودو ته نه کوي تعلیم نوجوانانو یوه د خودکشي وجه دغه هم ده څه تعلیم وکړي نوکري ورته نه میلویږي ستړي ستومني وکړي څه حکومت طرف نه زیاتی څه رشوتو ذریعې سره د دې وجې نه خودکشي وکړي او بعضو خلکو نوجوانانو نرینه‌و زنانه‌و مشرانو کشرانو احساسي کمتري وکړي زه غریب یم زه کمزور یم زه ټیټ یم زه غوټ یم مو شونډې غټې دي سترګې مو وړې دي غېږونه مو غاړ دي خوله مو کږه ده تور یم بدصورته یم دا خبرو د وجې نه احساسي کمترۍ کې بس به ځون وولي مړېږي یا د بېدینۍ وجې نه وي څه فلمونه ګوري هغه کې اندا شیان ګوري ټي وي وي سي آر کې اندا شیان ګوري موبایلو کې اندا شیان ګوري یا ازود تعلقاتو د وجې نه یا د چا پیسې وخوري لکه نن سبا نرینه زنانه پیسو خرچاو باندې کېږي د وجې نه بلیک میل کی نجایزې فایدې ونخلي هغه بار بار اخري مجبور شي ځون وولي مور پلور هغه خودکشي کوي هغه وجه دغه وي څه کله مشرون شي حد ضعف ته ورسېږي دغه علاج نه کېږي او بچي علاج نه کوي بچي ورباندې ظلم کوي ښځې طرف کوي او پلور ته سپکې سپوري یایي یا خندني مشکلاتو در مخته شي یا د کور ولا مشکلاتو در مخته شي لحاظ دغه ټول خبرو دی واجنه بیا انسان مجبور شي خودکشي وکړي خو خودکشي د دې علاج نه ده څه ته وایي چې زه ځون مړ که زه به خلاص شم ته خو کابر کې نور اعلی پوښته ځون ورځ پرلو ازو کې به مضبوطه وین در کولی شي نو د دغو ختمولو دپاره همدغه ذمهورۍ دي څه ریاست دي تدارک وکړي حکومت او علما دي په باره کې راجمع شي قومي سطح باندې مشران هم راجمع شي او د دې خبرې د ختمولو دپاره سوچ وکړي او موږ تاسو باندې ذمه واره دغه څه کورونو کې موږ تاسو تعلیم شروع کړو تبلیغي وخت ور باندې ولګو مدرسې کې خپل بچي داخل کو بچي داخلي کو او هغه ته مینه ورکو محبت ورکو بچای دي زغه سره ظلم زیاتای وکړو او خپل زنونو تر نږدې کو خوګاو سره وکړو نه ان شاء الله چې د معاشري کې کوم غاټ ګناونه دا ګناونه به ختم شي الله تعالی د تاسو موږ ټول ته په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کړي آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.